د کشرانو د بونیر د عوامو زه شکریه ادا کوم چې هغه سیکشن 4 مونږ احتجاجونه هم کړي دي خو مونږ تللي یو او مونږ د سپریم کورټ د دروازه ټکولې ده او هغه سپریم کورټ چې دی هغه سیکشن 4 د مونږ روکاو کړی دی دا تاسو ته صرف یو جلک ښیم د هغې نه علاوه چې دی د ماینز اینډ منرل ایکټ کې دغه لسکه په 2019 کې زما مشر قابل احترام دی هم په دې اسمبلۍ کې موجود و مونږ دې ته بار بار خپل پیغام رسولی دی خو لهذا زه به دا ووایم چې دی په اقتدار کې نه و یا د دوی لپاره به دی چې د دوی وس نه و نو دوی نه دي کړي په 2019 کې چې دی واورئ دا خبره په غور سره په 2019 کې د ماینز اینډ منرل ایکټ کې حق شق شامل شو چې څه کنونشنل مایننګ دا مونږ او تاسو چې کوو بلاسټینګ چې دی دا ممنوع وګرځاو زما د دې حلقې نماینده ریاض خان ته ما دا میسیج رسولی دی پخپله ولتلی یم پخپله مې ورسره ډسکس کړی دی چې مهرباني وکړه ته خو چې دی مشیر زما د حلقې نماینده د بونیر بیا خصوصا د پی کې 25 نماینده لہذا په دې شي باندې چې دی په اسمبلۍ په پلور باندې خبره وکړه هغه خبره چې ده زموږ نماینده تاسو ته پته ده چې چا حق ادا کړی او چا نه دی ادا کړی لہذا په دې باندې اوس په نومبر کې یو ریټ داخل شوی دی دا شارټ ټریک ریکارډ یې درته ځکه وایم چې پښتنو زموږ نه دا روزګار اخیستل شي خو سوچ یې سمجې منصوبه باندې روان دی کنونشنل مایننګ به ممنوع وي د 2019 ایکټ د هغې نه اوس چې دی په 2023 کې پیسه راغی ریټ راغی په های کورټ بینچ کې منګوره کې په هغې باندې ریټ وشو د هغې قوتونو په ایما وشو چې چا دا